کیسټ وګوره اور هغه کې موږ دا ویلو سه موایو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د دواونه دا قول نقل له اذا صح الحديث فهو مذهبي کله چې صحیح حدیث تاسو ثابت شي چې دا حدیث صحیح دی اگر چې ماته نه رسیدلی نو بس دا زما مذهب وګڼئ زما مذهب نه خلاف مگر شي امام سے دایره او حدیث دایره دا وصیت پر خلل مستقل کو او مذهبی څه ته دی حدیث ته چې با سلفی علی حدیث وی غیر مذهب دی معنا سنگرونو تزو په خندا او مستی د دین لار کې تل ورکو قرباني تل ګرځي کو آزاد او حس کې شملي نظرانه مسرونه دل خپلواکي سنگرونو تزو په خندا او مستی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانان ورونو د شل کروپو په مقابل کې شکست خورده چې قتل کړي او ماشومان طالبان شهیدان کړي او بیا جیل ته تللي او بیا وابیانو په شل کروپو را خلاص کړو په دې شرط چې مذهب به پرېږدي نو هغه یو اعتراض کړی دی او یو افترا کړی دی اعتراض دا کړی دی چې امام سے خپل فرمایي چې اذا صح الحديث فهو مذهبي دا اعتراض کړی دی او افترا دا کړی دی د دې په معنا کې داسې ویلي دي چې کله حدیث صحیح ثابت شي نو دا زما مذهب دی ورسته ورپسې وایي اگر چې امام ته نه را رسېدلی نو دا اگر چې امام ته نه وي را رسېدلی دا د کوم عبارت معنا ده دا افترا ده امام صاحب داسې نه دی ویلي چې اگر چې امام ته نه وي را رسېدلی دا د کتاب البطن نه پکې ورزیات کړو دا عبارت ټیک دی امام صاحب به ویلی چې اذا صح الحدیث فهو مذهبي لیکن د هغې به درته زه صحیح مطلب ذکر کړم امام صاحب فرمایي چې اذا صح الحدیث فهو مذهبي همدارنګه امامان فرمایي چې کله زموږ مسأله د حدیث نه خلاف وه نو پر دیوال یې وله نو بالکل ټیک خبره ده دا خطاب مجتهد ته دی د دې مثال دا رنګه دی لکه یو سپیشلیسټ ډاکټر چې تا ته دوایي درکړي او درته ووایي چې زما دا دوایي صحیح ده او د اصولو د طب سره برابره ده که زما دوایي غلطه وه نو په دیوال یې وله اوس ته لاړ شي او په یو کوڅه کې یو چولي پروش ته دا دوایي ورښکاره کړي او ورته وایي چې وروره ته وګوره چې دا دوایي صحیح ده که نه ده صحیح نو هغه چولي پروش تا ته وایي چې دا دوایي غلطه ده او تی واپس هغه ډاکټر ته وروړي او ورته ووایي چې دا دوایي خو هغه چولي پروش وایي چې غلطه ده نو ډاکټر به درته وایي چې احمقه بل ډاکټر ته وراوړه که بل ډاکټر وویلي چې دا غلطه ده نو بیا یې په دیوال ووله چولي پروش په څه پوهېږي نو موږ درته وایو چې پېښوري او گنجی او کونړی او سواتي ډالر خور او کوڅه ډب په څه پوهېږي چې هغه وایي دا حدیث صحیح دی او د امام صاحب دا مسله د صحیح حدیث نه خلاف ده همدارنګه علما فرمایي چې د اذا صح الحديث فهو مذهبي معنا داسې ده چې اذا صلح الحديث للعمل به فهو مذهبي شرح رسم المفتي 43 نمبر صفحه لابن عابدين المطبوعه في ضمن مجموع رسائل دارنګه تهذيب الاسماء واللغات جل اول صفحه 50 للنووي لا مذهب خناسه د نړیوال محقق محمد عوامه رحمه الله په دې موضوع باندې یو مستقل تصنیف دی او ډېر ښکلی کتاب دی د هغې نوم دی اثر الحدیث الشریف د دې جملې داسې تشریح پکې کړې ده چې که د ډالرو پرده دې په سترګو خپره نه وي نو پوره به ورباندې پوه شي اخري یو بله افترام د دې له مذهب خناس درته ذکر کوم چې امام صاحب داسې ویلي دي چې زما مذهب دا مه ګڼئ چې امام صاحب دا ویلي دی او حدیث دا ویلي دي دی په مقلدینو اشارتن افترا کړې ده چې مقلدین حضرات یو طرف ته وایي چې دا د امام صاحب قول دی او د دې په مقابل کې دا حدیث دی لعنت الله علی الکاذبین زما ټول نیټورک د لا مذهبیت ته چیلنج دی چې رستمی خو د دې دنیا نه تللی دی وفات شوی دی هغه پوهیږي والله پوهیږي چې جنت ته به او کار څه ورسره کوي او که جهنم ته به د ترک د تقلید په وجه باندې نو مذهب خو یې خرڅ کړی دی نور حساب د الله پاک سره د هغې معامله زموږ سره نه ده دا کم نیټورک د لا مذهبیت چې ژوندی دی نو دوی خو د میدان ته راوځي که نه
او د امام صاحب د یوې مسئلې په خلاف د غیر متعارض حدیث پیش یا د زمونږ د فقه په کتابونو کې دا د رستمي دا جمله پیش کی چې امام صاحب دا ویلی دی او حدیث دا ویلی دی. په حدیث او په قرآن خو موږ عمل کوو. تاسو په انګریزانو په دوره کې را پیدا شوی او د قرآن او حدیث ټیکهداران جوړ شوی. قرآن او حدیث خو 1400 کلن تاریخ لري، بلکې د دین هم زیات دی. په دې 1400 کلن تاریخ کې د امام صاحب مذهب چلیدو هیڅ چا د امام صاحب پسې او د احنافو پسې دا افترا ونه کړه چې امام صاحب دا ویلی دی او حدیث دا ویلی دی. او چې کله هندوستان ته انګریزان راغله او ستاسو په غوږونو کې دا جمله پوکړه چې دا ډرامې شروع کړي چې امام صاحب دا ویلی دی او حدیث دا ویلی دی، یو نر غیر مقلد خو دې را میدان ته شي او ماته دې په میدان دا خبره ثابته کی چې امام صاحب دا ویلی دی او غیر متعارض حدیث دا ویلی دی. که چا ماته دا ثابته کړه زه به د نن نه ورسره د غیر مقلدیت اعلان وکړم. او که په دې تسلي نه کیږي چې څومره د انعام خوښي دومره انعام به دومره روپۍ انعام به ورته ورکړم.